د فخر پښتونخوا محمد رضوان په پریس کانفرنس باندې د محمد عامر چې کوم رد عمل دی نو هغه مخې ته راغلی. بل طرف د ملګرو سرفراز احمد د ښه مستقبل لپاره چرته لاړو، انګلینډ ته لاړو. راځم ملګرو دغه چې کوم اهم ترین اپډیټ دی د کرکټ هغه در سره شریک کوم. اول خو د ټول پاکستاني قوم ته چې کوم اخیری د نیوزیلینډ سره میچ و نو هغه د ټول پاکستاني قوم ته ډېر زیات مبارک شي. د 15 میچو کوم سیریز دی نو هغه پاکستان په 1-4 باندې نیوزیلینډ سره دغه مرکه ختمه شوه. یو پاکستان وګټو، څلور د نیوزیلینډ په حق کې راغله. خو نن پاکستان ډېر زیات بهترین پرفارمنس وکړو. داسې خو نه معلومېده چې یاره 135 رنز کم په سکوربورډ باندې ایښودی شوي وو چې یاره پاکستان به دا میچ بچ کي. خو نن د شاهین آفریدي چې کومه حکمت عملي وه نو په پیل ځل یې چاله افتخار احمد بوم له بالنګ ورکو، محمد نواز نو بهترین پرفارمنس مخې ته راغلی. خو د افسوس مقام دا دی څنګه چې دا ویلی کېږي چې یاره اولډ از ګولډ. نوی کس چې کوم دی نو هغه له پکار دي چې دوی کوشش وکړي چې یاره په داسې طریقې کار باندې یو کپتان جوړ کړي چې هغه نه که چنې ټریننګ اخلي چې یاره دا موږ چیک کړو نو په داسې قسم میچونو کې هغه له کپتاني بیا نه ده پکار. په یو عام روټین باندې یا د کمزور ټیم سره که دا هغه کپتاني وشي نو هغه به ډېر ښه وي، ښه رزلټ به راوړي. نو شاهین آفریدي دیر آئے لیکن درست آئے. خو د زکه اشرف د تلو سره د شاهین آفریدي چې کوم پام دی د هغه چې کوم سوچ دی نو هغه هم برابر شو. لکه زکه اشرف چې کوم دی د پاکستان دپاره مکمل څه شی و د سر درد و نو چې هغه د سر درد د پاکستان ټیم له لاړې نو د پاکستان ټیم اول اخري چې کوم میچ دی نو هغه د نیوزیلینډ نه وګټو. که نن تاسو وګورئ ملګرو نو 12 چې کوم ورونه دي نو هغه په سپینرانو باندې شوي. 3 وکټې چا واغستې؟ بوم افتخار احمد واغستې. کمنټیټرانو دا خبره وکړه چې یاره وایي زه دا حیران یم کمنټیټر وایي چې دوی په دې مخکې میچونو کې ولې نه لوبول، ولې په سپین بالنګ نه کوو. نو دغه ځای کې به د کپتانۍ نه لړم وړ شي چې یاره کپتان ته دومره پته نشته ځکه که اوس دلته کې حارث رؤوف د 10 او 7 سره رنز ورکوي نو افتخار هم راول هغه هم د 10 او 7 سره ورکي. چک خو به کېدی شي چې هغه بهترین پرفارمنس ادا کړي لکه څنګه چې نن ادا کړو. نو نن بهترین بالنګ وشو. تاسو وکتل چې افتخار احمد 24 رنز ورکړه او 3 وکټې واغستې. نو دا څومره بهترین بالنګ دی. پاکستان په ګټه کې بهترین کردار ادا کو. چې کوم بیټنګ شوی دی محمد رضوان فخر پښتونخوا 38 رنز، فخر زمان 33 رنز او صاحبزاده فرحان چې کوم دی نو هغه 19 رنز کړي دي. د نیوزیلینډ چې کوم ټیم دی په 17.2 اوور کې ټوټل ټیم چې کوم دی نو هغه په 92 رنز باندې آوټ شو. فخر پښتونخوا محمد رضوان کوم پریس کانفرنس کړو نو په هغې باندې د محمد عامر چې کوم ټیوټ دی هغه راغلی دی. سیر کې تاسو ته ښکاري، تاسو کتلی شئ چې په ورلډ کپ کې هم بابر اعظم او رضوان د ډېر زیات ټارګېټ کړي وو. هغوی له خو الله جل شانو عزت ورکړی دی. خو پریس کانفرنس کې دا خبره محمد عامر تنقید کړی دی چې یاره تاسو 4 کاله چې کومې مزې دي نو هغه تاسو وکړو په 4 میچونو کې دا چې کوم ینګ کسان دي نو دوی پته نه لګي چې یاره دوی به ټیک شي او که نه. ځکه کله چې ته یو ډفرنټ کار کې لکه شاهین آفریدي دی کله یو راولي کله بل راوستو مختلف کسان یې کتل نو چې یاره په 4 میچونو کې اسم نه کېږي. کله چې ته یو ډفرنټ کار کې نو په هغې کې ټایم لګي. نو موږ محمد عامر ته دا خبره کوو چې ستا دا خبره مکمل بې بنیاده ده. ډفرنټ تاسو ته ما په ویډیو په اوله کې وي چې ډفرنټ به ته په هغه ځای کې کې چې یاره کمزورې ټیم سره ستا میچ وي یا کمزورې سیریز وي چې تا ته پته لګي چې یاره زموږ دا کم کسان دي نو دا د دې کمزورې ټیم خلاف ښه پرفارمنس ادا کولی شي. نو محمد عامر سور ناست دی چاته محمد رضوان ته او کنګ بابر اعظم ته چې یاره د دوی د خولې نه به کله داسې خبره راوځي چې زه پرې تنقید وکړم. نو تاسو وایئ د محمد عامر د دې خبرې سره هغه را سره په کمنټس کې شریک کړي. بل طرف ته ملګرو سرفراز احمد دا فیصله وکړه چې هغه لاړه انګلینډ ته د خپل مستقبل لپاره یا د خپلو بچو د مستقبل دپاره. داسې ډېر پاکستانیان دي چې هغوی دغه سوچ کوي خو هغوی ځکه ځي چې د هغوی دلته بېروزګاري وي، د هغوی دلته کار روزګار نه وي نو بهر ملک ته که ځي نو د هغوی فیصلې ته بیا هم سړی بد نه شي ویلی. که سرفراز احمد چېرې په سوشل میډیا دا خبره کړې نو دا هم د پاکستان ډېره غټه بېعزتي ده. زه د تنقید نه کوم. سرفراز احمد پاکستان دپاره ډېر غټ خدمات ادا کړي دي. خو که دلته محمد رضوان اوس په ټیم کې پټ شو او هغه پرفارمنس کوي او ستا ځای نه جوړېږي نو محمد رضوان ستا حوالې سره ډېر ښکلي الفاظ مخې ته راوړي. دا یې ویلي چې که چېرې سرفراز احمد ښه کردار ادا کوي نو دا ښه خبره ده ځکه دا هغه هم بچي دي، د هغه هم کور دی
هغه هم د کرکټ ته د دې لپاره راغلی چې زما مستقبل برابر شي. نو زه په دې نیم خفه چېرې زه ډراپ شوم او سرفراز احمد زما په ځای باندې ولوبېدو. خو که رضوان محمد رضوان بهترین کردار ادا کو نو که هغه په ټیم کې موجود دی نو تا له دا فیصله نه وه پکار چېرې زه د ښه مستقبل لپاره بهر ملک ته ځم یا د بچو د مستقبل لپاره ځم. که ستا مستقبل نن روښانه دی نو هغه د څه د وجې دی؟ هغه د پاکستان د خاورې د وجې دی. مستقبل یې برابر دی. تاسو ته پته ده چې سرفراز احمد د کویټا ګلیډیټر کپتاني هم کړ، پاکستان ټیم کې هم لوبېدلی دی، ډېرې غټې غټې تنخواګانې یې اخیستې دي. نو آیا دغه مستقبل تا په بل ملک کې جوړ کړی که نه؟ په پاکستان کې دې جوړ کړی. تا له چې نن الله پاک دومره طاقت او قوت درکو چې ته لاړې انګلینډ ته، نو دا هم درله پاکستان عزت درکړی، پیسې درله درکړې ده. نو ځکه تا دومره غټ قدم واخیستو چې پاکستان دې پرېښود او چېرته لاړې؟ انګلینډ ته لاړې. خو کم از کم په سوشل میډیا باندې دا الفاظ نه استعمالول چېرې زه د ښه مستقبل جوړولو دپاره چېرته ځم؟ انګلینډ ته ځم. تاسو د دې فیصلې حوالې سره څه وایي هغه را سره په کمنټس کې شریک کړئ. بل طرف ته د پاکستان انډر 19 چې کوم کردار دی نو هغه هم بهترین روان دی. الحمدلله ثم الحمدلله. پاکستان انډر 19 چې کوم کردار دی په ورلډ کپ کې نو ابو دا ویل کېږي چې افغانستان ته ډېر غټ شکست چا ورکړی دی؟ د پاکستان انډر 19 کرکټ ټیم. د هغې دپاره به هم دعاګانې کوو ځکه چې انډر 19 کرکټ ټیم چې کوم دی د پاکستان مستقبل دی، د دغې نه به ښه کلاړیان راوځي او د پاکستان نوم به روښانه کوي. نو تاسو څه وایئ د دغې حوالې سره هغه را سره هم په کمنټس کې شریک کړئ. دغه و د څه د کرکټ چې کوم اپډیټ دی هم یې در سره شریک کړه. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ. چېرته هم یې الله مو آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو اواز پاکستان زنده باد، پاکستانی کرکټ ټیم زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.